خمونو ته مې د پروژې په انتظار دی احد خان زنده احد خان زنده بسم الله الرحمن الرحیم زه ټولو نه مخکې د معتصم د کورنۍ شکریه ادا کوم چې دوی دلته دا پروګرام جوړ کړو موږ ته یې دعوت راکړو بیا ورسره د پیر سبا ټول مشرانو هلکانو ټول اړنه شکریه ادا کوم چې تاسو دلته څومره ګڼ تعداد کې راغونډ شوئ ما ته مو عزت راکړو زه به ټول عمر ستاسو احسانمند یم زه تاسو ټولو شکریه ادا کوم بیا هغې نه علاوه بهر نه چې زموږ چې کوم ملګري خپل خاص راغلي دي د هغوی هم اړنه شکریه ادا کوم چې هغوی هم راغلل ما سره په هر میدان کې ودرېږي لګیا دي زه د هغوی هم ډېر شکریه ادا کوم زه په پورې نوښار کې چې ما کله خبرې کولې نو ما هغلته سټارټ داسې اخیستی و خو زه اول معتصم او اشتیاق راته وایم چې زما پلار به ونیسئ زه تاسو نه یو سوال تپوس کوم چې زه نن پلار مخکې زه د خپل پلار ډېر زیات زه د خپل مشرانو ډېر زیات عزت کوم خو زه خپل پلار مخکې 15-20 منټ به تاسو اخلم او اړه مې غواړي چې نن تاسو ته ښه صفا خبرې وکړم زه تاسو نه تپوس کوم آیا زه وکړم تاسو ته وایم چې زه په پریکټیکل سیاست کې 2012 کې زه رالما کیمپین ته د پیرپائی کې ما کیمپین شروع کړو هغې نه مخکې زه چې ډېر وړوکی وم زه په پلار سره ګرځېدم په ګاډي کې دا ټول چې زموږ د خټکو چې کوم مشران دي یو څو پکې الله دې وبخي هغوی وفات شوي هم دي الله دې وبخي دا ټولو مخکې زه وړوکی لوی شوی یم ټولو ما سره ډېر غیرت اردو په هر میدان کړې ده دلته دا خبرې کېږي چې بار چې احد چې دی هغه د 63 دا مناسبت د دې ځای نه دی خو زه لږ خلکو ته وګونه کولاول غواړم چې احد د 63 الیکشن شوقینو احد خلک ما باندې نوم لګوي چې زمونږ په کور کې مخالفت راوچت شو زه صفا وایم تاسو ټولو مخکې وایم زه منافق نه یم ما څه چې کومه خبره کېږي الیکشن څه د پټې کار نه دی چې زه یې کوم ښه په نری کوم ښه کولاو یې کوم نن زه تاسو ته خبره وکړم چې په پي کې 63 کې زما خپل ذاتي خواهش چې زه وکړم الیکشن نه راځي که نه دا لاس پکې راځي زه دا سوال تپوس کوم چې ما ته دا خبره چا کړې وه چې فنډونه به میا صاحب نه واخلو 3 کاله به استعمال کړو آخر کې به درته ورکړو احد به ودرو دا خبرې ما ته چا کړې وې ما ته دلته خلک خبرې کوي چې خلک خاورو لاندې شي د هغه عزت نه کوي زه دا وایم چې کوم سړی ژوند دی د هغه عزت دی نه کوي نو خاورو لاندې چې لاړو نو هغه ته څه پته لګي چې هغه عزت کېږي یا نه کېږي زه بالکل وایم چې زما مشر میا صاحب زما پلار نه زیات قریبي تعلق د میا صاحب سره د دویم کس نو زما په خاندان کې په هلکانو کې ما نه زیات قریبي تعلق د میا صاحب سره د یو کس نو مونږ ته ټول د شیطاني دا ټول زموږ مسلې د یو کس ته وجه راغلې چې کله هغلته درو کله دلته درو ما غیر زم پرون په مانکي کې خپل د پورې نوښار ملګري چې کله راغونډ کړل زه هغوی نوم تپوس کوم چې طریقه دا نه زه بادشاه نه یم ځکه نن څوک الیکشن ته ودرېږم یا ودرومه نو زه ملګرو سره کښېنم سلا وکړم دا بادشاهت دی دا تاسو لږ غور وکړئ لږ سوچ وکړئ دا سند او بلوچستان د ویډیراګانو نظام دلته اسلام آباد موخار ته را روان دی دا چې کوم اقتدار دی نن دا خبرې معتصم خپل خولې نه وکړي چې دلته ټرانسفرې کېږي زه وایم ټرانسفرې نه کچه موکرو کې چې کوم وو هغه یې ویستي دي نن زما پلار 2013 نه 18 پورې چې کله تره مې وزیر اعلی
ما پلار سره اختیارات زما پلار ډسټریکټ ناظم و 2013 نه 18 پورې مونږ په مرګرو کې فرق نه دی کړی مونږ پردو او مرګرو سره یو قسم سلوک کړی دی زمونږ ډېر قریبي ملګري چې کوم مونږ سره سهار ماښام په ګاډي کې ګرځي او ټیکېدارانو دا مونږ که کار کړی دی نو ورسره د خلکو عزت هم کړی دی نن په نوښار کې چې کوم سړی لږ شان کې کوږ شي د هغه بېعزتي ده بندو ما نن په بندو ما نوښار کې مکمل ما بندو انتقامي کنه. سیاست دی نن په نوښار کې زه تاسو ته یو خبر وکړم چې 2013 نه 18 پورې دور و ما په هغه ډېر نږدون ولیدو او بیا 15 کې بدلیات تحصیل ناظم شو یو کس ترې راپاسي چې هغه ده تا په دور کې ته چې کله ناظم وي هغې ټایم کې مونږ یا نوکرۍ په پیسو خرڅه کړې ده یا فنډونه په پیسو دي دي زه بالکل جرم ورکوم زه به دې سټیج نه نن دا نوښار ضلع پرېږدم خو که نن په دې نوښار کې په ټي ایم اے کې د مانکي یو سړی ناست دی چې زه د عمران خان نوم اپیل کوم چې دا څنګه خبرې په دې نوښار کې را روان دي زمونږ دې نوښاریانو دې تبدیلۍ ته ووټ دې وجې نه نه اچولې چې نن په نوښار باندې به بدماشي شروع شي نن په نوښار باندې به هغه غله ډاکوان را مشر شي چې کوم خلک ریجیکټ شوي دي زه دا یو خبره کوم چې نن خبره بار په سټیجونو زما پلار پسې کېږي چې زما پلار بې اختیاره دی د سره اختیارات نشته زه بالکل وایم چې مونږ سره هېڅ اختیار نشته نن هم په اریګیشن کې چې کوم پیرسباد کې د 32 کروڑ روپو روډ ټینډر شوی دی کار کېږي لګیا دی زه بالکل د تصویرانو شوقین نه یم زه بالکل د دې شي شوقین نه یم چې لاړ شم هغلته تصویران کې وباسم ووایم چې دا زما دا کارونه چې کوم کېږي دا زمونږ فرض و ستاسو حق دی خو زه بیا دا سوال تپوس کوم د نوښار خلکو نه چې په اریګیشن کې په 400 کې دوی غل اکسیجن کې نیولې دی کمیشن یې ورکوي په جوارۍ کې 16 کروڑ روپۍ بېللي دي نن یې هغه کې نیولې دی چې هغه ریکوري وکړي خپله دا عمران خان منشور مونږ زما پلار دا دی ناست دی ګواه دی که زه یو خبره کوم غلطه ما ته پلار اوس په دې ساعت کې وایي چې هغه خوله بنده کړه نورې خبرې به نه کړې زه بالکل دې سټیج نه که ما ته پلار نن وایي چې هغه ده نوښار پرېږده سیاست پرېږده زه یې بالکل نه کوم عمران خان منشور باندې که څوک چلېدلی دی په دې غونډ کې ټیکې کې نو هغه واحد زما پلار و 2013 نه 18 پورې عمران خان منشور څه چې کرپشن ختمو نن پسې انکوایریانې زمونږ ملګرو پسې نومونو باندې کېږي لګیا دي که زمونږ ملګري کوم ځای کې هغه ټرانسفر کېږي لګیا دي عمران خان منشور دا و چې کرپشن به نه کېږي انکوایریانې زمونږ ملګرو پسې کېږي زه وایم هغه انکوایري دې وشي چې کوم 2013 نه 2018 الیکشن را روان و 1 ارب 83 کروڑ روپو ټینډرې په روغه شوي وي په سی این ډبلیو ډپارټمنټ کې زما پلار د خپل قریبي ملګرو کارونه پکې وو هغه یې کینسل کړل چا نه کینسل کول ما پلار په دې هدف پورې لاړ و چې زه ډسټریکټ ناظمۍ نه استعفا ورکوم چې بدنامۍ کار نه ښه ده چې اډوکار ونه شي دا ما پلار کړي دي عمران خان منشور پې که دا و چې غلا میرټ ما او زما پلار مکمل په دې شي کې ما خو به هغې ټایم پلار ته ویل چې مه کوئ دا ما پلار په 2013 نه 2018 پورې ما ته یاد شي چې کله 2015 کې مونږ بلدیاتي الیکشن وکړو نو مونږ ته سپیشل برانچ ګاډۍ راغلې دې خلکو ته دا خلک ګواه دي ولې چې پیرسباد کې به 2015 نه مخکې چا قدم ایښی دی 2015 نه 2018 پورې چې زما پلار چې کله په دې پیرسباد کې دې ترقیاتي فنډونه دا هر څه زما پلار کول نو هغې ټایم زه تاسو نه تپوس کوم چې ما پلار باندې خو د چا زور نه زما پلار خو که راوتی و بالکل خپل صفا نیت نه راوتی و که زما پلار په نیت کې نن فرق و که زما پلار په نیت کې نن کوټ و نن به دا خلک موږ سره نه ودرېدل الله ګواه دی که زه وایم چې خدای دې ما ته هغه اقتدار نصیب نه کړي چې کوم کې ما نه عام د غریب سړی یېرېږي زه بار دا خبره کوم
چې اقتدار الله پاک دې دربار میں لوی دربار هغه دی چې کوم کې موږ ټول جواب دی موږ په دې دنیا کې دومره مګن شوي یو چې موږ نه هغه جهان ایر دی موږ خپل حقیقت نه سترګې پټې کړو نن په دې نوښار کې چې کم ذاتیات کم انتقامي سیاست شروع دی زه دا تپوس کوم چې آیا الله موږ ورته دې وروسته اقتدار راکړی چې تاسو په خولې باندې عادي لیاقت خان نوم څنګه راغلو لیاقت خان خو هغه سړی دی چې چا خپل بچو ته نه دي کتلي 2018 الیکشن ما ته یاد شي هغې نه مخکې الیکشن یې ما ته یاد شي چې زما پلار به شپې 3 بجې کور ته راتلو 4 بجې به کور ته راتلو چا لپاره به راتلو مونږ خو زه تاسو ته اېړه نه ووایم چې دا معتصم وویل چې زمونږ معتصم اېړه ټکېدلې دی داسې زما هم ټکېدلې دی زه خو د پلار هغې منډې باندې ستومانه یم چې زما پلار آخر دا ټول عمر ضایع څه کړو زما پلار دې عمر ته ضایع کړو چې په آخري عمر کې به ورسره دا حرکتې دی کوي او دا پروني بچي به کوي دا چې کوم دي دی ما ته روتې دی زه وایم بلکل دی دا 63 الیکشن خبرې کوي ما اول پلار ته ویلي چې زه کوم خو ما ته پلار وویل چې میا صاحب وفات شوی دی دلته به ته الیکشن نه کوي ولې چې خلک به وایي دا ډېر مفاد پرست خلک دي ما ته چې پلار وویل چې هغه دا ته به نه کوې ما هغه ساعت وویل چې دی بلکل نه کوم خو دا لانجې کله شروع شوې د غونډ نوښار کې چې کله دا درېمګړې پکې راغلې دې 2013 نه 18 تحصیل الیکشن به زه کوم زه صفا وایم ولو به یې کوم آیا دلته خلکو دا سوچ دی چې پارټۍ ټکټ به نه وي دا به نه وي زه خپل ملګرو نه تپوس کوم آیا تاسو په وساطت زه ټولو ته ورور غواړم آیا موږ څه پارټۍ ته محتاج یو دا چې کوم خلک موږ سره نن ولاړ دي دا ټوټل د عزت خلک دي زه دومره جذباتي خبرې نه کوم خو دلته ما ته اکثر ملګري وایي چې جذباتي خبرې وکړه هغه نور درپسې چې ښه جذباتو کې لګېږي نو زه دا وایم ما ته خو قسم نه خندا راشي چې هغې جذباتي خبرې زه واورم چې لس ورته شل ورته ماشومان ناست دي لس سپینګیري مشران ناست دي مرۍ داسې سلی لکه چې یو زرګونه خلک ناست دي څوک ورته لاس ونه وخي دا ځان ته دوکه ورکوي په پورې نوښار کې مونږ جلسه وکړه په چوکي ټاون کې د پورې نوښار هر ګوټ نه مونږ ته جلوس راووتو هر ځینه راووتو په مقابلې کې په 12 تاریخ کې کېدي او هم ډسټرکټ نوښار نه یې راغواړي لګیا دي دا ځان ته دوکه ورکوي ډسټرکټ نوښار په سطح به یې زه کوم زما پلار به یې کوي او هغه په مانکي کې به کوو او بیا به مونږ دوی ته وښایو چې دا خلک دي چا سره انشاءالله چې دا بیانونه دوی به داسې کوي مونږ نه پسې چې دلته مخالفت دلته مخالفت کاغذونه ډېر چې تېر شو نو مونږ پسې دا بیانونه شروع کړو قسم دی ما ته خپل ملګرو طاقت معلوم دی دې ملګرو په سر باندې ما دا ټول دلته آزاد ډزو دا ټول ما دلته آزاد ګټل هغه دا کار ویلي چې راټول کړه پکې الیکشن کې خو سستیانې وکړه ما هم سره کې په خپل هم ځان زه بالکل وایم چې دا کیمپین بالکل دلته خلک خبرې وکړي چې 2013 دا بلدیاتي سیستم چې دی دا به زور ډسټرکټ او تحصیل په هغې باندې به کېږي ډسټرکټ او تحصیل کېږي مونږ به په هر ملګري سره وکړي ما سره چې کوم ملګرو غیرت کړی دی زه تاسو ته ووایم چې زه ډېر کم زما 31 سال عمر دی ما ته چې دی نوښار ځینې عزت راکړو ما ته چې په کوم دروند نظر دی نوښار ځینې وکتو زه خپل سر هم تاسو لپاره ورکوم زه په دې کې نه خبرې د کارونو وشي چې کار مې کړی دی کار مې کړی دی زه دا تپوس کوم تاسو نه چې دا کار زموږ جیب نه نه کېږي نن که په اریګیشن کې چاته سولر ټیوبویل شوی دی یا چاته په بل کې په بل ډپارټمنټ کې څوک موکل شوي دي یا موږ څه کارونه لارې کوشش شوي دي دا زموږ جیب نه نه دي شوي که الله موږ نه ستاسو وسیله جوړه کړې ده الیکشن نه 2 میاشتې مخکې الله تاسو نه زموږ وسیله جوړه کړي
تاسو په زړونو کې مونږ راشو تاسو مونږ ته ووټ واچوئ ځینې دومره تکړه څوک نه دی چې دا جیب نه دا لارې پسې جوړې کړي او زه خو همیشه د ټولې پارټیانو ته چیلنج ورکوم زه خو د مور پلار یو زوی ما سیټ میټ سره قسم دی شوق نشته ما ته خو دا ورورولي او دا چې کوم چسته تاسو د الیکشن جوړوئ ما ته خو دا مزه راکوي ما ته خو چې کوم تاسو په شانتې ملګري ما ته میلو شوي دي زه تاسو احسانات د عمر نشم کولی زه که دلته خبرو وکړم چې ما کار کړی دی او ما هغې نه پس تاسو ته ووایم چې ما سره ودرېږئ زه بیا وایم دا کلې دا ورورولي دا وګونه دا په زوره نه کېږي دا د هر انسان خپل ایړه مینه ده دا په دې نه وي نن نه شپږ میاشتې مخکې چې زه او زما پلار کله راووتو نو خلکو خو دا خبرې ورکولې چې احمد او لیاقت خان غرق دي احمد او لیاقت خان چې دی دوی سره په سکونه درېږي په میدان باندې نن تاسو د غون نوښار نقشه راواخلئ هغه پروګرام د شادیول راواخلئ او تر نن ورځې پورې واخلئ زمونږ پروګرامونه شمولیت یې په دې تش لاس زمونږ زیات شوي دي زمونږ کم شوي نه دي د دې وجه څه ده چې زما او زما د پلار نیت صفا دی ما او زما پلار ښه ایړنه مخلصۍ سره د خلکو سره منډې والي دي دلته زما زه دا بار بار دا خبره کوم چې هر انسان خپل قسمت دی نن معتصم ما باندې چې کوم احسان وکړو دومره غټه جلسه ما ته وکړه زه دا احسانات ټول عمر نشم کولی معتصم نور ملګرو چې ما سره کومه ملګرتیا اعلان وکړو دا زه بالکل د ده احسانمند به یم خو زه دا خبره کوم چې مخکې زما خپل قسمت دی که زما قسمت کې که الله ګټه لیکلي ما ته به ګټه میلاویږي او که میلاد لیکلي دا ټول د ما سره شي زه به بیا هم ویلم که الله زما قسمت کې لیکلي زه خپل کوشش محنت کولی شم او دغه شانتې ستاسو کارونه زه دا صفا تاسو ته وایم چې 100% کارونه که څوک تاسو ته وایي چې زه یې کومه دروغ وایي 100% کارونه چې څوک وایي چې دا زما کړي دي یا زه یې کومه دا خدایي دعوه ده نعوذ بالله 100% کارونه یو الله پاک ذات کولی شي ما ته که تاسو اقتدار راکړو که ما ته تاسو حکومتونه راکړل که زه پاس شوم که فیل شوم دا زما خپل قسمت دی خو یو شي ګارنټي تاسو ته راکوم چې کومه مینه دې نوښار ما ته زما پلار ته راکړې ده تر مرګه پورې د نوښار بچي بچي به عزت کوم د هر چا عزت کې به یو سړي په عزت کې کمی به نه راځي تاسو چې کم منډه ما سره وکې لګې بیا چې کله ما ته لاس کې اختیار راشي زه به خپل کوشش کوم تاسو لپاره 200% زه به هغې پورې منډه واما چې کله پورې ما سره یو غریب نه غریب سړی د پیر سباق راشي او زه به ورسره کښېنم زه دا خبره کوم چې زه به هغې ټایم پورې هغه نه پرېږدم چې کله پورې هغه 100% مطمئن شوي نه چې ده راته خپل اخلاص وکړو مخکې زموږ خپل قسمت دی زه دا خبره بار بار زه خپل خبرې زیاتې نه کوم چې زه خپل خبرې ختموم خو زه یو خبره صفا تاسو ته کوم چې دې نوښار ځلې چې کوم په ما او زما پلار باندې احسانات وکړل زه به د ګون نوښار د سونې وکړم هغه احسانونه مونږ د ستاسو نشو کولی دا هر څه کار نه دا هر څه دا نه چې مونږ ته ووټ راکړه مونږ ته ووټ راکړه دا چې کوم عزت کوم مینه تاسو راکوئ زه خو د دې وکړم زه یو خبره بار بار کوم چې زمونږ ملګرو سره چې کوم ذاتیات کېږي لګیا دي چې کوم قسم ذاتیات کېږي ما پلار په بل ورځ په مانکي کې ویلي چې په سیاست نه پوهېږم خو په بدل پوهېږم بدل به بالکل اخلو د خپل هر ملګري به زه بار بار تاسو ته یو خبره وکړم چې زه د دې خبره کوم چې موږ به بدل کړو نو ما مطلب بالکل دا نه چې یو زما مخالف سړی دی هغه سره به زه ذاتیات کوم د کلي غریب سړی چې زما خلاف لاړ شي ډوله او جنډه د ما خلاف ولګوي ما ته په هېڅ فرق نه پرېوځي دې کې اډو زما د کلي غریب سړي سره کار نشته خو دا سرکاري افسران چې کم ټال باندې ځان دي او دوی دا سوچ کوي چې دوی به پاتې شي دوی باندې به زه اوبونه نیسم په یو سرکاري افسر
معتصم خبره وکړه چې تعلقات شته، تعلقات شکر دی، موږ بغیر د اقتدار د خلکو کارونه کولی شو. نن معتصم دلته خبرې کوي، زما دا الیکشن اناونس شوی هم نه دی او خلکو راته کروڑونو روپو اعلان وکړو چې موږ در سره لګو. زه دا احسانات تاسو تر مرګه نشم کولی. الیکشن دی، الیکشن به کوو، ښه په نره به یې کوو، کلاو به یې کوو، په پارټۍ ټکټ ای نه ای موږ به یې کوو. او انشاءالله ما چې کوم لیدلي دي خپل ملګري، زه ټولو ته وایم چې زه د دې قابل په خپل سترګو کې نه یم چې کوم عزت تاسو موږ ته راکړو. بار بار هر سړي موږ ته بې انتها عزت راکړو. ما ته اصل کې خبره بار دی وایي ملګري چې ته دا عزت خبرې بار کې زه بار به څنګه نه کوم. زه خو اکثر دا خبره کوم چې ما باندې چې کوم احسانات دې خلکو وکړ، دې خلکو ما ته چې په کوم عمرۍ کې کوم عزت راکړو، دو کله دا وایم چې زیات جذباتو کې راشم او ونه جاړم کله په سټیج باندې وایي چې دا احسانات نه ګزیر. نن تاسو په غون او ښار کې په غون کې په دې کې زمان عمر اوچت کړو چې آهت څوک شته. دا په دې کوم عمرۍ کې ډېر خلک مړ کېږي چې هغوی ته میلو شي، هغوی په نصیب کې نه. ما په نصیب کې صرف او صرف د دې وجې نه وه چې زما پلار بار زه دا خبره کوم چې زمونږ غریب نه غریب سړي ته امنیت څه پاتې. مونږ دا کار نه دی کړی چې دا مالداره سړی دی دتلي دوی به راټینګ کړو او غریب ته به لاس نه ورکړو. مونږ لپاره غریب امیر دواړه یو برابر دي. که یو سړی 100 ووټه لري، که یو سړی 10 ووټه لري، مونږ ته ټول یو برابر دي. راځو به پیر سباق ته په حجرې به کینو. نن دا خبرې دلته معتصم وکړه چې پیر سباق کې خلک ګرځي، حجره په حجره، ما هم کتل حجره په حجره خلک ګرځي لګیا دي چې جلسې ته نه ده. زه وایم چې هغې نه باوجود تاسو دومره ګڼ تعداد کې راشئ او تاسو اقتدار ته لته ورکړئ او موږ سره ودرېږئ، زه خو به ډېر بې غیرته یم چې زه تاسو په منځ میدان پرېږدم. زه بالکل دا ما کې عادت نشته، زه په محفل کې هم چا پسې سپکه خبره نه کوم، نه دا مې عادت شته چې سپکه خبره سټیج نه چا پسې وشي. سیاست دی، هر چا خپل سیاست دی، هر څوک دی خپل سیاست کوي. سپک خبره نه کوم، نه منم خپل باره کې او نه په هغو کې یم چې سپکه خبره راپسې څوک وکړي یا چا سره میړه بد شي نو خلکو ته ووایم چې لاړ شي ورپسې. زه خپل تپوس هم بیا ډېر ښه کولی شم. زه دې خبرونه بیا نه یېرېږم چې زه خپل خبرې تاسو ټولو ته ختموم. زه د پیر سباق د نوښار ټول ملګرو ډېر زیات ډېرنه شکریه ادا کوم. په جذباتو کې که څه غلطه خبره شوي زه په هغې تاسو ټولو نه معذرت هم غواړم، خو صرف دا وایم چې ووټ معیار دا مه جوړوئ چې دا خان دی یا دا خټک دی نو بس رالو او ووټ مو واچوو. زه دا وایم چې هغه سړي ته ووټ پکار دی چا کور لاره تاسو ته معلوم، هغه سړي ته ووټ پکار دی چې چا که الیکشن نه مخکې داړې چینګي نو نن الیکشن چې تیر شي نو په سبا یې هم داړې چینګي. خلکو رویې ما کتلي دي په یو روز کې بدلېږي، خلکو رویې ما کتلي دي چې څنګه بدلېږي. زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او ما چې کوم اپیل کړی دی زه بار دا وایم موږ سره نه د منسټرۍ لالچ ته نه نور څه شي لالچ ته. موږ پلار او زوی چې یو موږ ته الله فضل دی، موږ کور کې هر څه ډېر دي. موږ که منسټرۍ کوو نو په عزت یې کوو، په دې نه کوو. او دا چې کوم خلک کارونو خبرې کوي زه دوی ته وایم چې که دومره مو خدمت شوق دی زه نوښار کې کینم روزانه دې خلکو ته به هسې بغیر هېڅ بېسه به د خلکو خدمت کوو. زه دوی ته ګورم چې بیا دې نوښار کې بې لالچه بغیر د سیته یو هفته هم تېروي یا نه تېروي. دا ګپ نه دی، دا ګپ زما پلار چې کوم خدمت کړی دی دا ګپ نه دی. دا کور دروازې 24 غنټې کلاول ګپ نه دی. لاړ شئ دوی ته ووایئ یو میاشت د کور زه به د یو منم. زه بس اصل کې زه چې کله هم وایم چې زه خبرې ختموم پسې لس نور یې وکړم. نو زه تاسو ټولو ډېر زیات اړنه شکریه ادا کوم.
د معتصم والد سے د دوی د خاندان بیا د پیر سبا مشر کشر ټولو شکریا ادا کوو چې تاسو موږ ته دومره عزت راکړو ټول عمر که الیکشن مې دلته نو وکړو یا ونه کړو چې کم سړي ما باندې بوج رالو زه یې دی لایق وګڼلم چې دی موږ ته کار وکړي زه به بلکل خپل تر اوسه هر حد ته زموږ د پیر سبا خلکو لپاره ډېره مهرباني ده